عزتمندو بعض خلک کوئی یاره ما مړی خوب کې ولیدو ما نه څه څیز راکړی دی، نو آیا د دې څه تعبیر کیدی شي؟ نو دې مختلف تعبیرونه دي. حضرت دانیال رحمه الله فرمایي که څوک وګوري چې مړی څه شي د دنیا سامان ورته ورک، تعبیر یې دا دی چې د یو ځای نه به د وهم او ګمان هم نه وي، د ده به امید هم نه وي او دته به څه څیز میلاویږي، څه څیز به ورته الله پاک وررسوي د خیر. او که خوب وویني چې مړي څه د خوراک څیز یا د څکلو څیز هغه دته ورکړی دی او د وخوړو یې اوس که تعبیر یې دا دی چې حلال روزي به ورته میلاویږي، او که ویې نه خوړو تعبیر یې د دې خلاف دی. او که وګوري چې مړي ورته د خپلې جامې نه څه شی ورکړی دی او د واغوسته، تعبیر یې دته به د خپل مال او د خپل جان نه څه غم او فکر وررسیږي. حضرت ابن سیرین رحمه الله فرمایي که څوک خوب وویني چې مړي دته 2 جامې ورکړي دي او د هغه جامې واغوستې او بیا یې وویستې او خلکو ته یې ورکړې، تعبیر یې د ده به نقصان نه وي بلکې مال به زیات شي. او که وګوري چې خپلې جامې چاته ورکړي دي او ورته وویل چې دا وګنډه یې وسوځوه او یا یې خیال ساته ښه، تعبیر یې دته به غم او فکر رسیږي، مصیبت او تکلیف به ورته وررسي. نو د دې د تفکر دپاره د انسان د بیا صدقو کې الله پاک پر د تکلیف ختم کړي، حدیث پاک کې راځي. او که وګوري چې مړي دته خپلې جامې ورکړي دي او بیا یې ترېنه غوښتې دي، نو تعبیر یې دا دی چې دغه مړي کار به خراب وي، مړي دی به هلته کې غمجن وي. او که مړي ورته زړې کپړې ورکړي وي، تعبیر یې خوب لیدونکي به فقیر او غریب شي. او که نوې جامې دته ورکړي وي، تعبیر یې عزت او بزرګي به ورته حاصلېږي. او که چېرته د قرآن کریم یا د فقهي کتاب یا نور د دې په شانته کتابونه یې ورکړي دي، نو تعبیر یې دا دی چې د خیر او نیکۍ او د بندګۍ توفیق به ورته میلاویږي. او که سړی جامې خرڅوي، تعبیر یې هغه جامې به قیمتي شي. او که څه څیز یې مړي ته بخلي وي او هغه قبول کړي نه وي، تعبیر یې دته به ضرر او نقصان رسیږي.